که موږ تاسو وګورو د موسی علیه السلام واقعې ته وګورو د هغې زندګۍ حالات موږ څو څو پیرې اورېدلي دي چې فرعون دې حده پورې رسېدلی و چې ځان ته خدای وي. فرعون دې حد ته رسېدلی و چې بني اسرائیل یې غلامان کړي وو. فرعون دې حد ته رسېدلی و چې د بني اسرائیلو زامن به یې قتلول او لوڼه به یې وله ژوندی پرېښودلې او په بني اسرائیلو باندې به د فټو د سلطنت او دغه رنګې ټول کارونه په دې باندې کول او دا د شام نه راغلي وو او دا غلامان جوړ کړي وو. په یو تحریک موسی علیه السلام وچلو، الله پیغمبر جوړ کو، فرعون ته دعوت هم ورکو د دې خبرې چې دا بني اسرائیل ما سره پرېږده، دوی د غلامۍ ژوند او زندګي نه تېروي چې دوی داسې ژوند تیر کړي چې یو آزاد ژوند تیر کړي. نو فرعون پرېښودنه او نتیجه د هغې څه راوتېدله چې موسی علیه السلام مقابلې ته راووتو. چې موږ او تاسو قرآن اورو، د قرآن مجید او دغه رنګې د بني اسرائیلو واقعات اورو، نو الله تعالی ځای په ځای او موقع باندې الله تعالی بني اسرائیلو ته هغه انعامات یادوي، خپل انعامات یاد کوي که نه خلکو چې فرعون به در سره ظلمونه کول، فرعون به در سره زیاتې کو، زامن به یې درله وژل. الله په تاسو احسان وکړو، احسان یې دا وکړو چې د هغه د غلامۍ نه اخلاص کړلی، چې د غلامۍ نه خلاص شوي نو بس کې اوس یو الله ومنئ، هغه سره شریک مه کوئ، د هغه بندګي شروع کوئ. دغه رنګې پاکستان چې لا آزاد شوی دی نه او هندوستان او پاکستان دواړه یو ځای اوسېږي، نو دا داسې خاورو دې ته به د سرو مرغۍ وي. بلا آمدن به د دې نه تو خو چونکې الله قرآن کې ویلي دي چې یهود و نصارا دا همیش لپاره به د مسلمان دشمن وي. چرم دی د مسلمان خیر نه لټوي، مسلمان ته فایده نه رسوي، همیشه سوچ او د دوی دا وي، تدبیر به د دوی دا وي چې په کومه خبره او په کوم څیز باندې اسلام ختمیږي او مسلمان ختمیږي او مسلمان بدنامیږي، هغه کار او هغه خبره به دوی څه کوي، هغې له به زور ورکوي. نو دا رالل هندوستان ته انګریزان رالل، دلته کې آباد شول، رو 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 حکومت یې ترلاسه کو او بیا دې حد ته ورسېدل، دې حد ته چې په مسلمانانو باندې ظلمونه او زیاتې شروع کړل. هر مسلمان هر بنده دا غواړي، دا یې سوچ وي چې زه آزاد وي، په ما دې د چا آواز نه وي، زما چې کوم عمل کو، کوم نموس کو، ما سره د چا سکار نه وي. ولې داسې قومونه او داسې خلک اوس هم په مخ د ځمکه شته چې هغوی آزاد نه دي. ای زما او ستا په شانتې کولم کله ځان ته مسلمان نه وایي، داسې اسلام نه ښکاره کوي، داسې د دعوت محنت ښکاره نه شي کولی، پټ په پټه به یې کوي. نو مسلمانان چونکې تعداد د مسلمانانو په هندوستان کې ډېر و او الله تعالی قرآن مجید کې چې کله صحابه کرام او رسول الله صلی الله علیه وسلم په مکه مکرمه کې ژوند او زندگی تیروله، نو واقعات موږ تاسو اورېدلي دي چې د کفر د طرف نه، د مشرکینو د طرف نه څومره حده هغوی تکلیفونه مسلمانانو ته رسول د دې خبرې چې دا خلک اسلام پرېږدي، دا خلک د محمد علیه السلام ملګرتیا پرېږدي او شاته د چا سپورټ و، لاس پې د چا و، د یهودو، د قبایلو چاپېره چې کوم یهود پاتې کېدل، د هغوی سپورټ، د هغوی مشورې او د هغوی لاس د دې مشرکینو په شا چې تاسو دا کمزوري صحابه تنګ کوي چې دوی اسلام پرېږدي. نو صحابه څه چل وکړو؟ هجرت یې وکړو. رسول الله ورته وفرمایل مدینې منورې ته هجرت وکړئ. ځئ صحابه کرامو خپل کلی وطن دا پرېښود او مدینې منورې ته لاړو. الله تعالی وایي ځای مې هم درکړو، تاسو مکه مکرمه کې لږ وئ. واذکروا اذ انتم قلیل مستضعفون فی الارض، اے مؤمنانو یاد کړئ مکه کې تاسو ډېر لږ وئ او د خلکو داسې ګڼلې چې تاسو ورته صحیح نه، ډېر کمزوري ګڼلې او تاسو هم وئ چې دا کفر دومره طاقت دی که چارې په موږ باندې راغلی نو چت به مو واخلي. الله وی ما تاسو څه وي چې دا چې دی مدینې ته ځئ، مدینې ته مې بوتلی، مدینې ته مې درته وویل چې ځئ، نو چې مدینې ته ورسېدی نو فآواکم ځای مې دله درکړو.
وأيدكم بنصره او په خپل مدد سره مې مضبوط کړی. اسلام ته الله قوت ورکړ، د چار چاپېره نه خلک راغلل اسلام کې داخل شو. د محمد علیه الصلاة والسلام جماعت او ډله ډېره شوله. الله وی ولې مې داسې وکړو؟ ورزقکم من الطیبات، ډېرې میوې مې دله درکړلې، نعمتونه مې هم درکړه. لعلکم تشکرون، دې دپاره چې تاسو شکر وباسئ. بهینه هغه حالت دا د پاکستان او دا د هندوستان د مسلمانانو په هغه وخت کې و. مسلمانان چونکې ډېرو خو کمزوري، هغه طرف ته انګریزو، خو د هغې خلاف انګریز هم ورسره بل سیکان دواړه د مسلمان خلاف وو، او د هغې په شا باندې هم د یهودو لاس و. څنګه چې د مکې د مشرکینو په شا د یهودو لاس و، دغه رنګې د انګریز او د هندوستان د سیکانو په شا د یهودو لاس و. چې تاسو کوشش وکئ هر حربه استعمال کوي، خو مسلمان خپلې مخې ته پرې نه دی. مسلمان دا ونه وایي چې زمونږ د ځان له ریاست وي، زمونږ د ځان له حکومت وي. نو قسمه قسم تکلیفونه دا غي چلول. علامه اقبال رحمهم الله خوب ولیدو چې مونږ له یو ریاست پکار دی، ځان له حکومت پکار دی. په دې بنیاد باندې ځان له کېږو چې دا دوه نظریې دي، دوه عقیدې دي، اسلام او کفر، اسلام او کفر. نور نه سالمه دنیا کې مونږ تاسو وګورو دوه نظریې باندې خبره کېږي، یو کفر دی بل اسلام دی. نو علامه اقبال رحمهم الله وایي چې پاکستان مونږ له یو ځان له ریاست د اسلام په نوم باندې پکار دی چې بس یا اسلام او کفر دی پاتې شي. مونږ مسلمانان یو. د دوه نظریې الله قرآن کې وایي ومن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، ستاسو خوښه ده ایمان راوړئ کفر کې پاتې کېږي. به دوه خبرې نور مذاهب نه. نو پاکستان چې کله مسلمانانو تحریک چالو کو د پاکستان د بیالیدو د ځانوالي، هغه صرف په دې بنیاد باندې و چې پاکستان کا مطلب کیا؟ لا اله الا الله. د لا اله الا الله په بنیاد باندې په دې عقیده باندې علماء راپاسېدل. مولانا شبیر احمد عثماني صاحب، شیخ الهند محمود الحسن صاحب، دغه رنګې مولانا عطاءالله شاه بخاري صاحب، علامه اقبال، قاضي اعظم محمد علي جناح، د دې ټولو چونکې علماو په دې کې کردار دو چې څومره مذهبي خلک وو، علماو هغه خلک ځان سره راواغستل او خلکو د مذهبي خلکو د علماو خبره منله، هم د ټولو ته دا خبره مخې ته کېښودله چې موږ له ځان له حکومت پکار دی، ځان له ریاست پکار دی، ځان له ملک پکار دی. موږ د دې خلکو نه جدا شو، خپل مزد دی، خپل اودس دی، خپله روژه ده او جدا کېږو صرف په دې بنیاد باندې. سیکارو ته وي په دې بنیاد جدا کېږو چې موږ به ژوند د لا اله الا الله تېرو، موږ به زندګي دا په دې بنیاد موږ جدا کېږو چې زموږ به ځان له ریاست وي او ریاست به د اسلام په نوم باندې وي. د پاکستان مطلب هم دی چې لا اله الا الله، چې هر شهري هر مسلمان چې دې ملک له ځان نه کېږي نو د هغه عمل او د هغه زندګي به په دې خبره وي چې زه مسلمان یم. په دې بنیاد جدا کېږو.